سلامونه قبول کړئ. خیس رحمان یم. نن د تاسو سره په یو بل موضوع باندې د مولانا صاحب سره حاضر شوی یم. هغه موضوع ده چې دا حقیقت چې دا په کوم سارو کیږي او جنې لپاره کم یو ساروی پکار دی او د ماشوم لپاره کم ساروی دی. دا مولانا صاحب چې دی دا مونږه په دې باندې پوهه کی. جزاک الله خیر. جزاکم الله خیرا. ټولو ناظرینو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله رب کریم دی وکړي چې موږ او تاسو د خبرې د خوښۍ وړ وګرځي. د ملګري چې دا کوم سوال وکړو دا ډېر بهترین سوال دی او دا د ډېرو ملګرو په ذهن کې به وي او یقینا چې ډېر خلک دا ادعا او دعوه کوي او ډېرو خلکو دا کار کړی دی چې یاره مثال په بقر باندې په اوښ باندې په دې حیواناتو باندې حقیقه هغه کیږي او ډېر داسې زموږ ورونه دي چې یاره همدغه پکې حلال کړي دي او په همدې باندې حقیقه کړې ده. اولنۍ خبره هغه دا ده مختصر ټول ملګري ځان سره په ذهن کې دا خبره کېنوئ چې په باب د عقیقه باندې لکه امام بخاري رحمت الله علیه په خپل صحیح کې باب لګولی دی باب العقیقة باب د بیان د عقیقه کې. د عقیقې تعریف هم نه کوم او عقیقه کې چې علما کرامو کومې خبرې کړي دي هغه هم نه کوم خو عقیقه چې ده په اصل کې د عق یعق د لفظ نه ماخوذ دی او عق یعق چې دی په لغت عربي کې ویل کېږي نافرمانۍ کولو ته. نو قانون دا چې کله موږ تاسو د خپلو بچو له عقیقې ونه کړو دا بیا د خپل مور او پلار نافرماني کوي. عقیقه چې دا محترمو د نبی صلی الله علیه وسلم نه او نه د صحابه کرامو نه چېرته په صحیح حدیث کې دا ثابت نه دی چې هغوی په بقر باندې یا په اوښ باندې حقیقه کړي د خپلو بچو نه. لکه صحیح حدیث عایشه صدیقه رضی الله عنها کې راغلی دی. امام بیهقي سنن کبرا کې دغه روایت راوړی دی به اسناد صحیح چې د عایشه صدیقه رضی الله عنها وراره شوی او د عبدالرحمن زوی شوی ابي بکر چا ورته ویل چې حقیقه ورته وکړه په اوښ باندې. نو عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته ویل چې معاذ الله ایا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګډان او چیلي ښودلي دي او زه به پکې اوښ ذبحه کوم. نو د صحابه کرامو نه د دې خبرې انکار او رد نقل دی. چېرته هم د هغوی نه دا خبره نقل نه ده چې په اوښ باندې یا په بقر باندې عقیقه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي یا صحابه کرامو. دا نقل هېڅ چېرې هم نشته. او مولانا صاحب دا و چې ځینې کسان په ماشوم باندې یو چیلی دی یا ګډه ده دا بهتره ګډه ده که نه چیلی دی او په هلک باندې څو څاروي دي؟ دې کې اصلي خبره دا ده صحیح حدیث کې دا راغلی امام نسائي رحمه الله دغه حدیث راوړی دی چې عق عن الحسن والحسین کبشا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن او د حسین نه چې کوم دی هغه ګډان ذبحه کړي. دې حدیث مبارک علما ویلي دي چې یاره دلته چې د دوه ګډانو ذکر راغلی دی او یاره د دوه چیلانو دا ذکر چې راغلی دی نو دا یو ګډ چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ د وجې نه چې په خپل لمسو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله و. یو پې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبحه کړی دی او یو پې فاطمې رضی الله عنها ذبحه کړی دی. نو دوه مالونه پې ذبحه شوي دي. حتی الان صحیح حدیث کې دا راغلی چې د کوم سړي وس نه کېږي چې عقیقه په دوه مالونو باندې وکړي عقیقه په دوه مالونو باندې وکړي. نو که دوه مالونو وس نه لري په یو صحیح حدیث کې دا راغلی یو مال باندې هم حقیقه کېږي دا په صحیح حدیث کې ثابت دي. په یو باندې هم کېږي حقیقه به پرېږدي نه حقیقه دا فرض ده واجب ده. تحفة المولود کې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله به تفصیلي مسله هلته ذکر کړې ده. لکه یو ګډ چې دی نو بهتره ګډ دی که نه چیلي دي؟ بس نو که ګډ دی پې حلال کړو که چیلی دی پې حلال کړو خو دا دوه شیونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي په دې دواړو کې چې هر یو حلال کړه. ګډ چې دی دا د اختر په قربانۍ کې مبذله دی او که دلته دی حلال کړو ذبحه دی کړو ام ښه دی خو لیکن چیلی او ګډ به پکې خامخا ذبحه کوي ځکه چې دا په حدیثو کې راغلي دي. په حدیثو کې دا ښودلی شوي د دې نه مسله په بل څیز باندې کېږي یا په بقر باندې یا په اوښ باندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي. که چېرته ستا وس نه کېږي وس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اختر به پرېږدي خو دا حقیقه به کوې. وجه دا ده چې حقیقت چې دا فرض ده د خپل بچي په تا باندې خامخا به یې ولکې. که دوه مالونه دې وس نه کېږي یو مال باندې به یې کې او که چېرته بیخي ستا وس نه او بیخي دې وس نه او بیخي دې وس نه نو بیا الله رب العالمین دا خبره کړله چې موږ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله رب العالمین نفس نه مکلفوي مګر د هغې د وس مطابق چې سړي وس نه خو مثال په طور سره بیخي معذوف وي او کمزور وي او ضعیف او غریب وي چې کله وس پیدا شي کوي به. بس جزاک الله خیر. دا مولوي صاحب خبرې تاسو واورېدلې. الله دې موږ هم پې اجر راکړي او تاسو هم چې هر چېرته اوسئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او خیس رحمان ته اجازت ورکوي د الله په امان.